ډیره لویه تبعی روانه ده او انسان دی چې دنه حیوان او زناور جوړ شوی دی او د دنیا محبت دی چې مونږ د خدای مقابله ته راویستو. اصل جمیع الخطایا حب الدنیا. حضور مبارک فرمایل د ټولو خطاګانو اصل او بنیاد د دنیا محبت دی. د دنیا محبت او د پیسې لالچ او هرس دې ځای ته ورسولو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. چې کوم خلک د سود کاروبار که د نیټې په نوم کوي او که د انډرپلۍ په نوم یې کوي، الله وایي زما او زما د پیغمبر جنگ ته د ځان تیار کړي. دا د دنیا محبت او د خدای مقابله ته راویستو، د خدای مقابله ته. دا ولې؟ دا اصل وجه زما محترم او دا د مرګ ایر شوی دی. مرګ په زبان شته، زمونږ عمل او کردار کې مرګ نشته. محمد شاه د مکران بادشاه دی، ښکار لتلی دی، یو رساله پوج سره دی، ښکار اونکه پوجیان سپیان را روان دي، د یو بوډۍ ابۍ سخی په ګوتو ورله ذبح یې کړه، بوټۍ بوټۍ کړله او ویې خوړه. ابۍ چې خبر شه په ځان یې را باندې کړ، غریبه ښځه هم دقه میړي موړي وه. چا ورته بادشاه ښه سړی دی، په دې پلاني پول به سبا تیریږي، خپل فریاد ورته وکړه ستا د ادرسي به وکړي. ابۍ لاړه چې بادشاه راورسېد، هسې د غواګو نه راونیو. بادشاه پرون ستا پوجیانو زما سخی ذبحه کړې او خوړلې ده، څه د خیال دی؟ په دې پول را سره حساب کتاب بې باکه کې که هغه پول باندې در سره حساب کتاب وکمه. و اما من خاف مقام ربه، د خدای نه یریده، د الله مخکې د ودرېدو نه یریدو بادشاه دی چې واورېده سرنیغه را پرېوت، بېهوشه شه او چې هوش کې راغی وزیر ته ووایي چې 40 څاروي وله ورکوي، ابۍ سره د پولیسرات د حساب کتاب نیمه هم په دې پول سره د حساب بې باکه کوم. نن معاملات زما محترم زمونږ تباہ و برباد شول. بازارونو ته لاړ شئ وګورئ، د پراپرټو روزګار ته لاړ شئ وګورئ په کوم طریقه پراپرټي هولډرز د پراپرټۍ بزنس کوي. دې ته لږ عرض کوم، خدای ته وګورئ، دا دومره ډېر علما او مفتیان حضرات تشریف فرما دي، دې نه چېرته تاسو د خپلې معاملې تپوس کړی دی چې لاړ شم د پټي مالک له بل چا نه سودا کومه، په 1 لاک روپۍ جرب خرڅوي، دلته اغستون کې ته ووایم چې تالی ته اخلمه، هغه ته ووایم چې دا په ما را خرڅ که، په 1 لاک شل باندې په هغه باندې خرڅومه او کمیشن هم ته اخلمه. نو اول خو قانونا او شرعا ته د دې مالک نه ګرځېدلی، ځکه چې دې کې تا ته ملکیت نه دی واله شوی او تا ته په 1 لاک جرب واغسته او هغه باندې خرڅې په 1 لاک شل زره باندې او د پاسه ته کمیشن هم اخلي. د علماو نه تپوس کوي دا معامله جایز ده چې زه دا معامله کوم، دا کمیشن ته د څه شي اخلي او د هغه نه د ځان ته قیمت کړله په 1 لاک او خرڅې په هغه باندې په 1 لاک شل زره او هغه ته وایي چې کمیشن به م راکړې. تاسو به دلته ډېر خلک ولاړې د پراپرټۍ روزګار والا، موږ ستاسو خیرخوا یو، بارګینونو والا حضرات به م ولاړې. دا کومه طریقه د روزګار چې ستاسو د آیا شریعت دا موږ ته اجازت راکوي چې په دې طریقه به موږ کاروبار کوو، په دې طریقه به کمیشن هم اخلو، په دې طریقه به پردی ځمکه ځان ته حسابو بیا به په بل ور خرڅو، د پاسه به کمیشن هم اخلو. معاملات نن تباہ و برباد شول. تباہ دا د سود اقسام دومره ډیر شو. رسول الله مبارک فرمایل چې قرب قیامت شي زما امت کې به د سود روزګار دومره عام شي چې د ګرد نه به هیڅوک هم بچ پاتې نشي. په دې لار باندې چې په تیزه ګاډی تیر شي او دوړې چوتې شي، تاسو ته ځان بچ کولی شي؟ حضور مبارک فرمایل قرب قیامت کې به د سود روزګار دومره عام شي چې د ګرد نه به هیڅوک محفوظه پاتې نشي، عوام او خواص یو شانته کې. دې وجې نه ستاسو خدمت کې جدا عرض کوم چې د دې سیزونو په حواله د علماو نه تپوس کوي. قرض نن چاله نشي ورکولی. حضور مبارک فرمایل چا د یو مسلمان نه قرض په دې نیت واغست چې واپس کوم به ورته نه او یا به ورله پې دړه سر چومه، د قیامت په ورځ به دا انسان الله سره د غل په شکل کې ملاقات کوي.
د غل په شکل ته چاله قرض ورکولی شي په ځان به دراباندې کي د دې ضرورت دی نن د امت ته دا بیان کوي او زه به عرضم ستاسو خدمت کې وکړم دې علماو نه د دې مسایلو تپوس کوئ صرف دا تپوس نه دی یوازې چیرې یو پیره مې کلمه وویله نو د دې به څومره اجر و ثواب دا خو ډېر اسان کار دی اصل معامله دا ده چې پردی حق ځان سره قبر ته ونسي او د دې علماو په تایید یو عرض کوم 1 کروڑ روپۍ د صدقه ورکړل نفلي صدقه او 10 روپۍ د په ناجایز غصب کړي او قبر ته دی ویوړي قسم دی چې دا 1 کروڑ روپۍ صدقه سبا د پردو 10 روپو مقابله نشي کولی داسې د مولوي صاحب کنه نه شي کولی دا مقابله نن به راولېږي صدقات به م ورکوي خیراتونه به م کوي او پردی حق به په اوږه پروت یا به نه ورکوي تا دپاره اولنی ذمه د شریعت دا ده چې د دې پردي حق نه د اوږې سپکې کا که صدقه دې ورم نه کړل نو خیر دی اول د پردي حقوقو نه اوږې سپکې کا نو دې وجې نه عرض کومه چې مونږ د دې علماو ته د دې معاملاتو دا مسایل او موجودات چې کوم نوي طرزونه او طریقې د کاروبار را روان دي او آنلاین مختلف بزنسز را روان دي د دې په حواله د علماو نه تپوس کوي زه بالکانو ته درخواست وکړم چې څومره آنلاین ایپس دي د آنلاین کاروبار دې کې دننه د سود دومره خطرناک امیزش دی قسم دی که تاسو پې پوهېږئ نو د دې وجې نه هغه دارالفتاو ته رجوع کوي په دې کې چې هغوی په دې باندې تحقیق او ریسرچ کړی زه به تاسو د کم کم ایپس نومونه اخلم